باچا ستا د رمې ګډې په دیزي څوک په دیزي ولیشته نه غازیشته سرتورې د وطن نه په ماښام کې پښتنیزي ولیشته نه غازیشته نه شپول خرڅ دی شپېلی ماته د مال مړ دی شپون تباه دی باچا پښتون تباه دی باچا دلته پښتون د پنجابي په شا ولاړ دی شعور په ټپ ړوند دی چې تل به غورېدو زمری په ویر او په ژړا دی شعور په ټپ ړوند دی د خاورې سره مینه او جذبه جنون تباه دی باچا پښتون تباه دی راځي که اسویلي درته جرګه د لره اوبر کړم راځي که اسویلي درته جرګه د لره اوبر کړم بیتانه وطن وران دی ته ډېرې که غازي امان الله پې هم خبر کړم بیتانه وطن وران دی سازونه سمې نه خوري د نغمې سمون تباه دی باچا پښتون تباه دی څه خاورې څه ایرې او څه خزلې په جولۍ کې تا خپلې ګیلې راوړې او ما خپلې په جولۍ کې او په منډه ځه تلوار کوه کېدی شي لا ژوندی وي منظر به سخیري سلګۍ وهلې په جولۍ کې ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو په دې نننۍ خپرونه به تاسو انتهایی خوشحاله او د خوشحالۍ وجه بس همدغه یو کېدی شي چې په دې خپرونه کې موږ سره نن یو داسې شخصیت ناستې کوي چې په لږه موده کې د خلکو په زړونو او ذهنونو باندې خپل نوم نقش کړی دی پښتانه که په هر ځای کې دي که په هر سیمه کې دي که په هر ښار کې دي چرته چې پښتانه دي او چرته چې د ښه شعر او د پښتو ادب ذکر وشي نو زما په خیال هلته به د منظر صاحب ذکر په پیل کې کیږي بلا پښتانه د دې د نوم سره اشنا دي بلا پښتانه د دې شعر خوښي چشمه یا کوړه خټک د سیمې ډېر ستر لیکوال استاد محترم ښاغلی امام علي شاه منظر صاحب موږ سره نن ناستې کوي منظر صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې او بیا زمونږ په دې خاوره د اودزو سیمې ته په راتګ تاسو ته ډېر زیات هرکلی هم وایو څه احساسات دي څنګه علاقه ده او ژوند څنګه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مینوالو او السلام علیکم غازي نادان وروره ډېره مننه کوم د سپیشلی فلک ملنګ وروره چې موږ سره دومره مینه وکړه یو ځل زه د دې پروګرام نه پاتې شوی وم او بیا یې دعوت راکړ بیا رالو او تاسو هم ډېره مننه کوم غازي وروره بیا چې ماته کوم ملګري راغلي دي طاهر شاه زما ډومبی مینهوال دی دا ډومبی دا د ما ډومبی خښتره دی بنیاد خښتره نو طاهر شاه ما سره مخامخ ولاړ دی جاوید نتار صاحب دی ما سره چې کوم ملګري راغلي دي هغه به تاسو په سکرین باندې وینئ د هغې نومونه نه اخلو نور چې کوم ملګري دي حضرت علي ظهیر صاحب دی ماشاءالله په کیمره باندې سلیمان دی د ټولو ملګرو ما سره چې کوم منحاس سمندر صاحب راغلی دی په نوم بزل علي حیران بالکل علي حیران هم دی نو د ټولو ملګرو زه ډېره زیاته مننه کوم چې راغلي دي او په ګرمۍ کې بشکال کې داسې موسم کې نو یو جهان مننه غازي نادان ور بس الله دې ټول سره خو کې صحیح ده منظر صاحب بس زه وایم چې کلامونه وورو ډېره زیاته مزه مو بالکل کلامونه زیات فرمایش داسې راځي لکه چې لکه مونږ ته پکې ډالۍ کا مونږ ته نوم پکې واخله نو دا نومونه پکې اخلو خو غازي دا به کټ کې نه او دا به کټ کې نه ځکه چې بیا په دې مونږ سره راځي سم نه راځي نو ډېر مینهوال دي ډېر زیات رشید لالا په سوات کې ماوري وقار خان دی الله وبخي دا MP او زمونږ رشید لالا دی هغه د خاندان خاص دغه ډېر دعوتونه راکوي خو الله دې الله مرنه د شوی رشید لالا تاسو څنګه یې صالح لالا په منیر کې ماوري الله دې ښه ساتي الله دې ژوندی لري زموږ ډېر ښه مینهوال دی دې نه علاوه اسحاق خان دا راته نشته پته خو فرمایش یې کړی دی وایي زما نوم پکې واخله اسحاق خان څنګه یې ټیک ټاک خیر دی ښی اعجاز دانش دا د سوات دی او ما په خیال ته ما مخکې یو ځل ډالۍ کړم د اعجاز دانش ښی ټیک ټاک رحیم فنا خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري څنګه یې ټیک ټاک خیر دی ښی نثار خان بنو الله دې ښه ساته الله دې ژوندی لره زاهد رور په وزیرستان کې دی او ساجد انور خاکوټ کې دی ډېر ښه مینهوال دي محمد معاذ کوواټ کې دی او الله دې ښه ساتي الله دې ژوندی لري نعیم افغان په دوبۍ کې دی او دوبۍ کې خو سیلاب هم راغلی دی الله دې ټول مسلمانان په خپل حفظ امان کې وساتي اصغر حسین هارون په انګلینډ کې په برمنګم کې یا ما په خیال اولډ ټریفورډ کې ژوند کوي ای سره مجاهد خټک صاحب دی الله دې ښه ساتي نورزمین شاه اور په کراچۍ کې او لطیف رحمان بونیری صاحب دا زموږ د NP طاهر شاه دا زموږ د NP ډېر ښه شاهي سید سره کینی پاسیل ته کراچۍ کې لطیف رحمان بونیری صاحب د مونږ ښه مینهوال هم دی او زموږ د پارټۍ د نظري سړی هم دی محبوب خان په کراچۍ کې تورغر سره تعلق لري او خالد لالا په سعودي عرب کې ماوري منیر همدرد
غازنادان ورو دا منیر همدرد ماته وایي چې دته د کینی ته خامخا ته وایي چې هغه انار والا کنه نو دا به تاسو پوهیږئ زه خو نه پوهیږم انار والا منیر همدرد ورور واقعي چې ته د سره مینه کې مونږ سره ډېر ته مینه کې مونږ هغه ورغلي تورغر ته بلکې اوږی ته ډېر ښه مینهوال دی داسې مینهوال لکه څنګه چې سلیمان واچي داسې مینهوال دی یار الله دې ښه ساتي الله دې ژوندی لري منیر همدرد ورور تاسو هم پکې کلام ډالۍ کومه دلشاد وزیر په وزیرستان کې ماوري عدنان داوړ په دوبۍ کې دی الله دې ښه ساتي او د دې نه علاوه آخري نوم دی حکمت الدین یاسیني صاحب د افغانستان سره تعلق لري او په کیلیفورنیا کې په واشنگټن کې ژوند کوي ډېر ښه مینهوال دی بلکې د مونږ داسې تابعدار رور دی چې اکثر زه ګیله کوم د تاسو غوندې خلکو سره په دوبۍ کې چې د امریکا کې چې وایي مونږ سره ټایم نی او حکمت الدین یاسیني سره هر ټایم وخت وي الله دې ښه ساتي الله دې ژوندی لري نو ایته وکلمونه دا پروګرام به ټولو ته په نوم کوم وایي ما ژوندی کړې حوصلې الله دې مل شه ما ژوندی کړې حوصلې الله دې مل شه د جنگونو سلسلې الله دې مل شه د هر اوږي زړه زمونږ په کور وبس کې د جونګړې دروازې الله دې مل شه سترګې بیا توروي بیا به در کې ګوري خیر دې نشته آینې الله دې مل شه د ګناه مقابلې ته دې وباسم وارخطا نشي توبې الله دې مل شه په سلګو د بام د کور نه وایي زه سرتورې جنازې الله دې مل شه په جبین مې سجدې مستې کیږي در روان مکابې الله دې مل شه سیلی ځان سره بلها زړوکي اوړل حیادارې لوپټې الله دې مل شه زنکدن کې مې هم واورېدل چې وایي ډېر بې وخته رانه ځي الله دې مل شه خلک وایي زلزله ده کور ته خیر شه خلک وایي زلزله ده کور ته خیر شه او زه وایم زلزلې الله دې مل شه نوي مذهبونه را پیدا شول زما سختې عقیدې الله دې مل شه او د خولو ساس کې شونډو سره پروت دی بریال صاحب د خولو ساس کې شونډو سره پروت دی که دا حال وي نو روژې الله دې مل شه وایي د خولو ساس کې شونډو سره پروت دی که دا حال وي نو روژې لاړې او یا منظره که د وخت عمر هم دا وي نو بیا ټیک ته مدینې الله دې مل شه ډېره مننه ډېره مهرباني وایي ډېر نظم به وړاندې کړم تیار شاته به ډالۍ کړم وایي ډېر وینې ژوند دی امن مري سکون تبا دی ډېر وینې ژوند دی امن مري سکون تبا دی باچا پښتون تبا دی ګاڼه د ټول وطن حوصلې مړي دي یون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه وایم هغه ستوری دی چې دې کې زما کور وې ملا وایي ګناه ده زه وایم زما سوچ د پرمختګ په نیلي سور وې ملا وایي ګناه ده د علم په کتاب کې زما هر مضمون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه وایم دنیا ګول ده په سپوږمۍ کې رڼا نشته ملا وایي کافر شوي زه وایم چې یوازې په جومات کې الله نشته ملا وایي کافر شوي تیاره ده په مکتب کې د انسان پاسون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه جنگ بربنډومه د ثواب د تور لباس نه دی وایي ګناهګار شوي زه حسن بیلومه د شهوت د هر احساس نه دی وایي ګناهګار شوي نو راتلونکی سحر تور دی د تاریخ پرون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه وایم بغاوت افضل جهاد دی د نظام نه دی وایي نه غداري زه وایم زه خپسې پاسومه د اسلام نه دی وایي نه غداري سور لار دی په یوه او تال په دې تړون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه وایم د بابړې شهیدان به جنتیان وي دی وایي دوزخیان دي زه وایم سرو جامو کې به اصلي مسلمانان وي دی وایي دوزخیان دي بدل پکې پښتون نکړو خپل ځان بدلون تبا دی باچا پښتون تبا دی زه وایم په ما حق د خپل کابل او پیښور دی دی وایي فلسطین دی زه وایم نه ډومبۍ خو تاتره ده او سپین غر دی دی وایي فلسطین دی نو راپاسه د میرویس او د خوشحال قانون تبا دی باچا پښتون تبا دی باچا ستا د رمې ګډې پدیزي څوک پدیزي ولیشته نه غازي شته سرتورې د وطن نه په ماښام کې پښتنیزي
ولیشته نه غازي شته شپول خرڅ دی شپېلی ماته د مال مړ دی شپون تباه دی باچا پښتون تباه دی باچا ستا د رمې ګډې په دیزي څوک په دیزي ولیشته نه غازي شته سرتورې د وطن نه په ماښام کې پښتنیزي ولیشته نه غازي شته نو شپول خرڅ دی شپېلی ماته د مال مړ دی شپون تباه دی باچا پښتون تباه دی باچا دلته پښتون د پنجابي په شا ولاړ دی شعور په ټپ وړوند دی چې تل به غورېدو زمری په ویر او په ژړا دی شعور په ټپ وړوند دی د خاورې سره مینه او جذبه جنون تباه دی باچا پښتون تباه دی پتراړو تراړو شونډو د سندرې زنکدن دی سازونه دم به خود دی د امن جنازه ده سره جنډه پې سور کفن دی سازونه دم به خود دی او اوس پورې اجراګان هم باچا خان پسې لګیا دي پښتون ورسره مل دی په خپله خبر نه دی چې په کوم ځای کې پیدا دي کارغو هم باستغل دی لیلا په $100 خرڅوي مجنون تباه دی باچا پښتون تباه دی راځي که اسویلي درته جرګه د لر او بر کړم راځي که اسویلي درته جرګه د لر او بر کړم بیتانه وطن وران دی ته ډېرې که غازي امان الله پې هم خبر کړم بیتانه وطن وران دی سازونه سمې نه خوري د نغمې سمون تباه دی باچا پښتون تباه دی بې ځایه چې تلیږي دغه سرې وینې دې غواړي راځه په تورخم راشه ماتم د لر او بر کې بیا بچو ته میندې جاړي راځه په تورخم راشه جنت ته خلک مري د خپل مقصد ژوندون تباه دی باچا پښتون تباه دی مونږ بل را پیدا نه کړو چې ستا جهد په مخ بوزي بیخي کهتر رجال دی منظره چې کاروان د سور جنت په اړخ بوزي بیخي کهتر رجال دی خبره د مقدار ده د معیار لټون تباه دی باچا پښتون تباه دی ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مننه جي وایي ډېره مننه وایي د وخت قافله ستاسو د کوڅې نه مخکې نه ځي سلیمانه د وخت قافله ستاسو د کوڅې نه مخکې نه ځي هر سوال د دغه دنګې دروازې نه مخکې نه ځي جنډه په وړاندې ځي ورپسې خلک هم روان دي خو لوبه د کرسیو د جنډې نه مخکې نه ځي جنډه په وړاندې ځي ورپسې خلک هم روان دي خو لوبه د کرسیو د جنډې نه مخکې نه ځي بس یو د کلمې مسلمانان دي پاکستان کې په خدای او په قرآن د کلمې نه مخکې نه ځي چې نزي لاس ویګاس ته دا شک په خپل ایمان دی چې نزي لاس ویګاس ته دا شک په خپل ایمان دی زاید خو د مکې او مدینې نه مخکې نه ځي په ژوند چا مخکې تلو ته نه یم پرېښی په دنیا کې چې مړ شم اوس مې خلک جنازې نه مخکې نه ځي په ژوند چا مخکې تلو ته نه یم پرېښی په دنیا کې چې مړ شم اوس مې خلک جنازې نه مخکې نه ځي بس دای هم د پوخ ایمان دلیل ده که پوهېږي خبرو کې بیخي د میکدې نه مخکې نه ځي او چې تا کې حیا نشته نو هوس ته ګرمه نشته چې تا کې حیا نشته نو هوس ته ګرمه نشته مخ پټ کړه نو دا لاس په د پردې نه مخکې نه ځي تا حق نه راکولو زه مجبور شوم ټوپک ته تا حق نه راکولو زه مجبور شوم ټوپک ته پښتون ګني په وس د دایرې نه مخکې نه ځي تا حق نه راکولو زه مجبور شوم ټوپک ته پښتون ګني په وس د دایرې نه مخکې نه ځي مولا ته ګرمه نشته که په خپل بیان ولاړ دی هېڅوک د خپلې مسلې نه مخکې نه ځي مولا ته ګرمه نشته که په خپل بیان ولاړ دی هېڅوک د خپلې مسلې نه مخکې نه ځي څه کار مې وتنګي کې اتمانځو کې تر نه کوز شوم تیر شاته څه کار مې وتنګي کې اتمانځو کې تر نه کوز شوم ما ویل پښتون سړی خو 400 نه مخکې نه ځي سکار مې وتنګي کې اتمانځو کې تر نه کوز شوم ما ویل پښتون سړی خو 400 نه مخکې نه ځي بزدل نه دی مجبور دی ستا سپېړو ته ولاړ دی منظر د باچا خان د فلسفې نه مخکې نه ځي ډېره مننه ډېره مهرباني وایي په ما خفه نه دی جانان سړي ته پته لګي په ما خفه نه دی جانان سړي ته پته لګي د خوشحالۍ او د خفګان سړي ته پته لګي او دا خو تا ووي چې همت مه بیله ښه به شي خو
دا خو تا ووي چې همت مه بایله ښه به شي خو پاڼه مې زیړه ده د ځان سړي ته پته لګي دا خو تا ووي چې همت مه بایله ښه به شي خو پاڼه مې زیړه ده د ځان سړي ته پته لګي او هسې خاندل او په چا پورې خاندل پیژنمه هسې خاندل او په چا پورې خاندل پیژنمه په خپل کمیس کې د ګریوان سړي ته پته لګي او پاڼې چې نه شوري همدا خو د قیامت نښې دي پاڼې چې نه شوري همدا خو د قیامت نښې دي قدرتي کار دی د طوفان سړي ته پته لګي او بس خو ورګورو د چل ول په کتو څه پوهېږو بس خو ورګورو د چلول په کتو څه پوهېږو د دې هنر خو به شیطان سړي ته پته لګي او په مدینه کې خو کافر هم کلمه ویلي ده په مدینه کې خو کافر هم کلمه ویلي ده شیخ لندن کې د ایمان سړي ته پته لګي او چې د هغې ویښته سپینېږي او ستا ملا ماته وي دا به د فلک ملنګ ته ډالۍ کو مسافر دی چې د هغې ویښته سپینېږي او ستا ملا ماته وي مسافرۍ کې د پیزوان سړي ته پته لګي ډېره مننه جي او اوس چې بوډا شوې غاښ ته نشته نو توبې وباسي اوس چې بوډا شوې غاښ ته نشته نو توبې وباسي اننګي څه ته وایي ځوان سړي ته پته لګي ما محبت د سر د خیر دپاره نه دی کړی ګنې د ګټې د تاوان سړي ته پته لګي او وایي زه سر مې مه خوره اصل مدعا ته راشه وایي زه سر مې مه خوره اصل مدعا ته راشه چې څه مطلب وي د بیان سړي ته پته لګي منظر ښکاري چې دنیا کې د دانه ختمه ده او نو وریځ نه د باران سړي ته پته لګي وایي داسې مو غرمو کې د دوبۍ حلاله کړې ده داسې مو غرمو کې د دوبۍ حلاله کړې ده مونږ خو مزدوري په صادقه حلاله کړې ده خدایا هغه تا چې ډېره ښکلې پیدا کړې وه دلته نن چې هغه ګلاله حلاله کړې ده خدایا هغه تا چې ډېره ښکلې پیدا کړې وه دلته نن چې هغه ګلاله حلاله کړې ده زړه دې د کتو ده چې انسان یې که حیوان یې ته زړه دې د کتو دی چې انسان یې که حیوان یې ته یا ظالمه دا خو دې بدره حلاله کړې ده تار لکه نری غوندې هلال ترنه جوړ شوی دی تار لکه نری غوندې هلال ترنه جوړ شوی دی چغې شوې چې بره چا سپوږمۍ حلاله کړې ده تار لکه نری غوندې هلال ترنه جوړ شوی دی چغې شوې چې بره چا سپوږمۍ حلاله کړې ده ما نه په دې ښه دی چې بېګا یې ټوله شپه غپل ما نه په دې ښه ده چې بېګا یې ټوله شپه غپل سپي هم د مالک سره روټۍ حلاله کړې ده او ستا مور که مالت کې ستا د سر صدقې وویستې ما هم په منښته کې چیلۍ حلاله کړې ده او یو د ناوګۍ په شیر عالم پسې بد مه وایي هر چا خپله میمونه حلاله کړې ده او باز مې حلال کړی دی کارغه ته مې روټۍ کړي باز مې حلال کړی دی کارغه ته مې روټۍ کړي مار ته مې ښایسته غوندې مرغۍ حلاله کړې ده باز مې حلال کړی دی کارغه ته مې روټۍ کړي مار ته مې ښایسته غوندې مرغۍ حلاله کړي ده ویره وه طوفانو اسمان تورو ما ته مور وي ویره وه طوفانو اسمان تورو ما ته مور وي دا دې پورې غره کې چا جینۍ حلاله کړي او غر مې په یوه دمه پرې کړی دی راغلی غر مې په یوه دمه پرې کړی دی راغلی یم او مینه مې په ځان د شیرینۍ حلاله کړې ده او اوس خو په منظر باندې روا ده مناسب هم ده ما خو ازادي په قربانۍ حلاله کړې ده ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي اخري کلام به د دې پروګرام وایي په هر چل او په هر ول کې دماکې دي د ګلونو په بدل کې دماکې دي دا پښتون پسې جنت ته څوک روان دی د سپوږمۍ په چاپېرچل کې دماکې دي د بارودو دکاندار نوټونه شماري د ګلونو په هر ټل کې دماکې دي تار په تار دی د اوږو د پاسه پروت دی جوړېدا دی په اوربل کې دماکې دي نوم دې نه اخلم د ګل تشبیه به درکړم ستا نامه خو په غزل کې دماکې دي راشه غوږ مې د سینې د پاسه کېده په یو بل پسې ګوګل کې دماکې دي څوک پښتون خامخا مخې ته تېر شو د اګرې په تاج محل کې دماکې دي د چا زړه دی چې درځېږي د هیبت نه که نه بره په کابل کې دماکې دي زه او ته پکې ماښام ته د چا زړه دی چې درځېږي د هیبت نه که نه بره په کابل کې دماکې دي زه او ته پکې ماښام ته میلاویږو د نښترو په ځنګل کې دماکې دي د بازانو په مسکن ګولۍ ورېږي د اسونو استبل کې دماکې دي درندانو نیت صفا لکه د نمر دی د شیخانو په عمل کې دماکې دي ستا تصویر زړه ته پرېوتو جانانه د منظر د زړه په تل کې دماکې دي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي اخري کلام او بس بیا به دا پروګرام راغونډ کړو ټولو مینهوالو ته وایي تږی یم پهاړ کې مې باران کمزوری نه لګي بریال صاحب وقاص صاحب تږی یم پهاړ کې مې باران کمزوری نه لګي اوږی یم انار مې په هېڅ شان کمزوری نه لګي غرم په سینه کې مې طوفان کمزوری نه لګي
عشق ما پزړه کې مې ارمان کمزور نه لګي یو ګلاب یو غشتو ټول باغ مې ورته واغشتو مینه کې مې بل سړی ته ځان کمزور نه لګي اوس خو مې په مور راوړې رور قبر ته وړې دي اوس خو مې په مور راوړې رور قبر ته وړې دي اوس خو مې په لاره کې ډیران کمزور نه لګي او دا د سره جوړه دا د رانجه او دا د شنه بنګړي دا د سره جوړه دا د رانجه او دا د شنه بنګړي کور کلی مالت کې مې جانان کمزور نه لګي زه د میکدی په خوا کې تیر شمه چې مونږ ته ځم زه د میکدی په خوا کې تیر شمه چې مونږ ته ځم څوک هم بیخي زما ایمان کمزور نه لګي ستا به زه منم د سړیتوب نه سترګې ښکته وي ستا به زه منم د سړیتوب نه سترګې ښکته وي هر څنګه چې وي زما افغان کمزور نه لګي زه باچا خانه یم ما نه اوسپنې راتاوې کا باز یم او باز ته مې زندان کمزور نه لګي او ما کې ولوله ده تا کې سره د پیغلتوب نشه ځان ته مې زنځیر تا ته پیزوان کمزور نه لګي قبر کې ماران هلته دوزخ او دلته دا ظلم قبر کې ماران هلته دوزخ او دلته دا ظلم خدای زما دومره هم انسان کمزور نه لګي ډېره مننه او امن کې مې پیغله اوښکې ډېره بدي شي امن کې مې پیغله اوښکې ډېره بدي شي جنګ کې مې د خپلې خاورې ځوان کمزوری نه لګي او سترګې تر نظر کا اننګي تر نه لوګې مړې په منظر خو مې تاوان کمزوری نه لګي ډېره مننه چې ډېره مهرباني ډېره مننه منظر صاحب ډېره مننه ډېر ښکلي کلامونه تاسو څه خبره کوله زه یم چې هغه په دې میډیا باندې وشي نو ډېره مزه باچا خان حوالې سره دا خو ما دا شاعري دا ټول دا لیک دا خبرې دا ټول دغه د پښتنو ته نصیحت دی وصیت دی او کوشش کو چې په دې څلور کروڑه پښتنو کې یو سړی په لار شي دا به زموږ ګټه وي که نه خو بیا هم داسې خلک شته چې راپاسي اوس د پنجاب نه دا زموږ ورور فواد چودھري چې کوم خبرې کړي دي که نه په باچا خان پسې نو زه اول فواد چودھري ته وایم چې فواد چودھري صاحب اردو کې ورته وایم فواد چودھري صاحب کم سے کم زه ما ته افسوس راځي په دې باندې چې ته خو یو ډېر بهترین اینکر وي ته خو یو ډېر سلجه او یو سمجداره سړی نو ما ته خو افسوس په دې راغی چې چودھري صاحب تا ته هم د دې علم نشته چې باچا خان څوک و دا خو ډېر د افسوس خبره ده تا ته هم د دې پته نشته چې باچا خان څوک و او تا سره بیا دلته نه پښتانه په ها کې ها ملاوئ چې او ته ټیک وایي نو زه هغه پښتنو ته وایم چې کم سے کم ستاسو نظریه چې هرې پارټۍ سره ده وي به هغې سره زموږ هېڅ تعلق نشته دی خو چې کله خبره تر ذات راشي تر کوره پورې راشي تر داسې اتلانو پورې راشي چې هغو موږ دپاره څه کړي څومره محنتونه یې کړي دي څومره منډې او څومره جیلونه یې خوړلي دي نو کم سے کم بیا خو ورته ووایه چې فواد چودھري کم سے کم دا خو دا ورته ووایه چې خبرې به کوو نظریه به ساتو خو زموږ په کور کې زموږ په اتل او زموږ په مجاهد او زموږ په لیډر باندې لاس اوچتول دا خو موږ په ټولو پښتنو باندې لاس اوچتول دي میں चौधरी साहब आपको ये चैलेंज करता हूँ फवाद चौधरी साहब मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ जो आपने बताया है कि बादशाह खान का ना कोई यहाँ पे ना कोई लीडरशिप थी ना कोई इसका कोई पार्टी थी उसका कोई बेसिक नहीं था कोई बुनियाद नहीं था बादशाह खान तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का लीडर था ये आपने फरमाया था मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप साबित करेंगे फवाद चौधरी साहब के बादशाह खान मुत्तहिदा हिंदुस्तान का लीडर था वो पख्तूनों का नहीं था आप साबित करेंगे और फिर मैं भी साबित करूँगा कि आपका लीडर कौन था कहाँ से आया था आया वो पंजाब का था आया वो पाकिस्तान का था वो कहाँ से आया था आप अपना लीडर साबित आप मेरा लीडर साबित करें वो पख्तूनों का नहीं था मैं आपका लीडर साबित करूँगा कि आपका तो सिरे से कोई लीडर था ही नहीं نو خبردار چې غازی نادان مونږ ته ډېر افسوس په دې راشي چې کم سے کم که هغه مونږ په هره پاټۍ کې یو خو چې کم سے کم خبره د اتلانو راشي نو چې مونږ یو موټی شو مونږ یو اتحاد شو په مونږ به لارې نه جوړېږي په مونږ دا خلک راځي نه نو دا یو ریکویسټ کوم چې کله خبره د باچا خان تر حده راشي د خوشحال بابا تر حده راشي د میرویس ابدالي او داسې چې کوم اتلان دي تر دې راشي بیا خو چې مونږ یو شو ډېره د افسوس خبره ده ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو منظر صاحب تاسو په یو ښکلي پیغام او ښکلي کلامونو سره تاسو واورېدو او زما یقین دی چې تاسو به دا خپرونه ضرور خوښه شي آباد او ښاد او بریالي اوسئ